السلام علیکم. په دې چینل کې د طریقې د هر څه نه مخکې تاسو ته یادګار کوم چې زموږ کوم دا چینل د سبسکرایب او هغه سره د ټاله نشانه وه چې یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې دروځي. ځکه زموږ نننۍ ویډیو د دې په اړه کې دا چې یو کس په خواخې سره یې غلط کار وکړ. دې خواخې وسره د واده نه مخکې ډېر سخت لنډې نو خو دا خواخې د پیل نه کونی و او دې خواخې نه غوښتل چې زه مې زوم سره دغه شانتې غلط کار نه وکړم. خو دې زوم به تېنه ځان ساتلو خو دې خواخې به ورپسې ځان سولولو. عزتمن د دې اړخ نه مخکې درته زه یوه یادونه کوم چې ته زموږ په دې چینل کې نوي وئ نو زموږ د چینل د سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهه چې دغه شانته نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانه باندې در ورسېږي. عزتمنو یو خواښې او زومګی یعنې دې زومګي یې واده نه و کړی او دا به دې خواښې کار تلو راتلو او د دې دا لور ډېره زیاته سخته ښایسته وه خو د دې خلک به په زړه کې هېڅ هم نه و خو دې خواښې به ورته خندل یا خندل. خو د دې نه مونږ خبر کړم چې یعنې د دې خاوند او خاوند یې مړ شوی و. د دې په کور کې دوه پېغلې لورانې وې خو دا خلک ډېر صحیح و ولې چې د ده په نیت کې څه غلط دغه نه و. خو دا خواښې یې د مخکې نه کونی وه. دې خواښې یې غوښتل چې زه په زوم باندې ځان یعنې خراب کړم خو زوم یې نه غوښتل. خو اخر کې دې خواښې ورسره دغه شانتې حرکت وکړو او زوم یې مجبوره شو یعنې خپل زوم یې مجبوره کړو او دغه شانتې غلط کارونو ته یې تیار کړو. دا زومګی به دوی کار تلو راتلو یعنې دې ویلې چې دا به زما د خواښې کور دی او د دوی کور کې سړي مړي نه و. دې ویلې چې د کور د دوی سودا مودا لګي نو زه به ورته راوړم. خو خواښې د دې هلک د تګ راتګ نه یې غلطه پیدا یې ترېنه واخیستله. دې خواښې ویلې ګینې دا زومګی په ما باندې مین دی. دا خلک به چې دوی کار راتلو نو سر به یې ټیټ کړی او روان به ورته به ویلې چې مور څه د بازار نه خو دې څه نه لګي ولې چې د دې دپاره زه تاسو ته راځم چې ستاسو کور کې هلکان او سړي نشته چې زه ستاسو کو څه لګي نو ما ته وایه زه به یې دله د بازار نه راوړم. نو دې خواښې به ورته ویلې چې نه زموږ هېڅ څه خو نه لګي. نو دې خلک د خپل زومګي ته به یې ویلې راځه دلته کې کټ کې کښېنه. زومګی به یې شرمېدو ورته ویلې چې زه نه کښېنم کټ کې زه ځمه زما په بازار کې کار دی کو زه د دې دپاره راغلی یم کو ستاسو کو څه سودا مودا لګي نو زه به تاسو ته دلته کې راوړم. نو دې خواښې ورته ویلې زموږ خو اوس خو هېڅ هم نه لګي هر څه راکړه ښه ډېر تېر دي. دې زومګي به ورته بیا ویلې زه صحیح ده چې هر څه راکړه ډېر تېر دی کوسم لګېدل بیا زما نمبر تاسو سره دی او ټلیفون راته کوئ. نو خواښې ورته ویلې زه صحیح ده کو ضرورت شو بیا به تاسو ته مونږ ټلیفون وکړو او اوس زه ځمه بازار ته زما په بازار کې څه کار دی. نو خواښې کنجړې ورسره بیا دغه شانتې کار وکړو. د دې په کور کې دغه دوه لورانې وې دا دوه لورانې لارې خوا کړه ګاونډیانو کړه څه ښادي وه هلته کې لارلې او دا خواښې یې کور کې ځان ته پاتې شوله. نو خواښې یې د خپل زومګي ته ټلیفون وکړو چې راشه زموږ کره مېلمانه راغلي دي او لږه غوندې سودا راته راوړه. نو زومګي ورته په جواب کې ویلې چې سم پکار دی په ټلیفون راته ووایه چې زه تاسو ته راوړم. خواښې ورته د ځان نه څه سودا یاده کړه هغه وله زومګي راواخېسته او ورته راوړه. دې زومګي چې وکتل نو دوی کره مېلمانه هېڅوک هم نه صرف یوازې خواښې یې وه. دې زومګي چې د خواښو سترګو ته وکتل نو ویې چې یعنې د دې خو بیخي ارادې ګډې وړې دي یعنې خرابې دي. خو زه دې سره چا سیکم نو راته به وایي چې ته د دې خاوند او که د دوی د لور. زه وشرمېدلم خو ما نه غوښتل چې دغه شانتې کار وشي او زه وشرمېدلم او بهر ته نه راووتلم. ما پسې بهر ته راغلله راشه که نه دله غوندې کار مې دی در سره. نو بیا یې خپلې کمرې ته یعنې بوتللم او چې دننه یې کړم نو د کوټې دروازه یې بنده کړله. چې دې د کوټې دروازه بنده کړله او زه ګبراو شولم یعنې ویرېدلم. ما ویلې چې دا ما سره داسې څه کار کوي یعنې ما داسې څه غلط کار کړی چې دې ما پسې دروازه بنده کړله. چې مې وکتل ما په زړه کې دغه خبره راوسته چې ما داسې څه غلط کار کړی دی چې یعنې دې دروازه بنده کړه. چې ومې کتل نو دې دواړه لاسونه اوچت کړ او راته ویې ویلې چې رانږدې شه کار مې دی در سره. نو بیا مې زړه خوښ شو زه صحیح ده څه پټه خبره به وي راسره. چې ورنږدې شوم نو مخې سره یې نه چپۍ واخیستله. نو بیا وایي زه پوه شوم چې د دې ارادې اوس ډېرې خرابې دي او ډېر غلط سوچ دی. نو ما ورته وویلې چې ته دا څه کوې خواښې خو زما د مور په بدنام به شو. نو دا کار ځکه مه کوه چې ولې چې زه خو ستا زومګی یم تا ما ته خپله لور راکړې. خواښې ورته وایي یارېږه مه چې زه ژوندی یم یو کار ښه سریام کوه ولې چې زما تا سره راضي ده نه زه تا ته خپله لور داسې دغه کوم. زموږ نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې دی. که زموږ معلومات ستاسو خوښ شوي وي دا ویډیو درسره لایک کړئ دا چینل د سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.